رب چې کله د خپلې مینې مثال ورکوي نو تا ته وایي بنده تا سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوم. مور نه الله تعالی یو عجیبه هستی پیدا کړې ده. مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی, میں نے ایک مرتبہ کہا تھا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. مور خدا سے دا زمنګ یو ملګری دی ډېر خوشحاله و مولانا صاحب دی. نو ما ته وی ما مولانا ولې دومره خوشحاله یې؟ ما ته وی بچی مې ماشوم دی خو خبره یې ډېره قیمتي وکړه. ما وی څه خبرې وکړه؟ وی بچی مې راته وویل چې بابا جانا د قیامت ورځ به نفسی نفسی وی څوک به د چا په کار نه راځي, سخته ورځ وی, خو بابا جانا ما ته ځای معلوم دی زه به هلته پټ شم. وی ما وی چې بچیه چېرته به پټ شي, داسې کم ځای دی چې هغه محفوظ دی. وی ما ته زما بچی وی چې بابا جانا زه به د مور د قدمونو لاندې پټ شم. محمد رسول الله فرمایي چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی. د الله د نبی نه تپوس وشو, وی قیامت به کله وي؟ وی الله ته پته ده, وی څه نشاني خو وښایه که نه. وی کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي انتظار کوئ قیامت به راځي د کاڼو باران به کېږي. نن هم موږ په دې جرګو کې ناست یو که نه, نو اته ورونه جیداد تقسیم شو, مال دولت تقسیم شو, او چې کله د مور نمبر راغی که نه نو زم حیران وم. ما وی چې دوی به اوس څه کوي؟ مشرابۍ وه داسې یو ډډې ته ناسته وه, اخوی مخ کړی و, او غریبه په دې ششو پنج کې وه چې بچو خو جیدادونه او مال دولت تقسیم که چې ما به اوس چاته حواله کوي. څومره بې وفا یو موږ. دا مور به څومره ډوډۍ خوري او د دې مور به څومره دوایانې لګي. اوس دې راوچت شي یو زوی او ما ته دې ووایي د دې مور به څومره خدمتي. ماشومانو یو بل ته به جنګونه به کول, وی مور زما مور سما. نن و اته زامن دی یو بل ته وی مور به تا سره, بیبی به تا سره, او نن بیبی غریبه پریشانه ده او غمجنه ده. کم بچی ته ووایم چې دوایانې مې ختمې شوي, ماله زما دوایانې راوړه. موږ ورله نکاح وتړو که نه, داسې یو ہفتہ میاش بعد میں تپوس کو ماوے کاکا جی یا جسے سنگ چل دے گا تو وعدہ الگ سنگ دے دا سے غم جنا خاندائی اکڑا. باوی بابا جی کاکا جی ستا دا خندا خو پزړه کې لارې جوړی, څومره دروغجنه خندا کې ته رښتیا رښتیا راته ووایه څه خبره ده؟ یو زبان قالی که نه د تاسو ته لګیا یم, او یو زبان حالی چې زما د دې مسلمان ورور په چهره باندې څومره خفګان پروت دی. صرف قال ته توجه مه کوئ, تاسو لږ زبان حال مطالعه کوئ, پړاو کوئ د دې خپل مسلمان رور دا چهره. غافله نوجوانه زویه د دې خپل پلار دا چهره پړاو کا.
غافل لوري د بے حیاي انتها ته رسیدلی د دې خپلې مور دا چهره پړاو کتا سره څومره مینه لري. غافل کشر رورا یو 2 روپۍ درله راغلې نو اوس د غرور او تکبر انتها ته رسیدلی داسې مه کوه. که دا مشر رور د ده لاس تنګ دی نو د ده دا چهره پړاو کا. پوهېږې په خبره؟ نو ما وی د واده هلک څنګه دی؟ وایي مولانا صاحب یا خو جدا شوی دی. ما وی دا ولې؟ یاره مولانا صاحب وایي ښځه یې خفه وه، ښځه یې خفه وه او دا ده ته وایي زما ستا د دې مور سره ژوند نه کېږي. دی ورته وایي بوډۍ شوې ده، دماغ یې کار پرېښی دی، څه ورسره وکړو؟ خلاصۍ هم ترې نشته، گزاره ورسره کوه، مړه به شي بس خلاص به شو ترې. آئے عشاق گئے وعدے فردا لے کر، اب ڈھونڈ ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. پتہ به ولګي ښه چې دا مور نه وي که نه او ته کور ته راننوځې او د دغې مور کټ ته وګورې، د دې تورشک او بسترې ته وګورې، د دې جامې پرتې دي او څادر پروت دی او هغې ته وګورې، پتہ به لګي ښه دا هغه وفاداره هستي، هغه وفاداره هستي. اے ډوډۍ 4 وې بچي 15 دغه مور وایي زما زړه ته نه کېږي، وایي زه مړه یم. رب چې کله د خپلې مینې مثال ورکوي نو تا ته وایي بنده تا سره د 80 میندو نه زیاته مینه کوم. او تا به هم دا خبره کتلی، دا د تجربې نه ثابته خبره ده. ستا ټوله ورځ بار په نهره تېره کړه، مزدورۍ پسې ورک وې، بار تا ته تکلیف ورسېده، چا سره دې جنګ وکړه، چا سره دې چیړ وکړه، ستا کار نشته، ته قرضونو کې ډوبې، ته پریشانۍ سره مخ یې، تا پسې د بجلی بل راغلی دی، جیب اجازت نه درکوي، کور کې اوړه ختم دي، کور کې چینی ګوړه ختم دي، اختر را روان دی، روجه را روانه ده، د بچو جامې نشته، پیزار نشته او جیب درله اجازت نه درکوي، نقصان کې خساره کې دې دوست نه دې وغوښتې درې نه کړې، دته دې رنګ وکړو درپسې اوچته نه کو، بیزې که درپسې او سیلاب په مخه کړی د مصیبتونو د تکلیفونو، او صیبه چې کم بوټي ته لاس اچې نو درپسې راوځي. داسې د مایوسۍ په حالت کې ته به کله کور ته راغلی، زموږ د غریبۍ کورونه دي، ته به کله کور ته راغلی، وګوره په دغه کور کې دننه ښځه وایي څه به کېږي، زوی وایي څه به کېږي، لور وایي تا ته خو مې دا آیات کړي وو، ښځه وایي تا ته خو مې دومره لیست درکړی و، مالګه وړه ورڅه مې پکې لیکلي وو، ته خو بیا تش لاس راغلی. هلته په مصله باندې یو ابۍ ناسته ده، تسبیح ورسره دي ښه، هغه ابۍ تا ته اواز کوي بچیه دې خوا راشه، ټول وایي څه دې راوړي، څه دې راوړي، څه دې راوړي. هغه ابۍ انپړه ده، هغې تعلیم نه دی کړی، خو هغه ابۍ چهره پړه وهل پیژني ښه، هغه ابۍ ستا د چهرې خفګان پریشانی محسوسوي، د هغه ابۍ ستا د تکلیف سره زړه خوږېږي، د هغه ابۍ ستا د بیمارۍ سره زړه خوږېږي، زړه دردېږي. بچیه دې خوا راشه، هیڅ هم نه دي پکار،
کم ذکر کړي کنا اول خو در باندې هغه در چوف کی او بیا دې ځان ته را نږدې کی او په دې تندي دې ښکل کی کنا او تا ته وایي بچیا ته خو سار همداسې د منډې د مخې وتی وې ما ونه لیدلې کنا بچیا په ټوله ورځ کې دې څه خوړلي دي او که نه ته بې وفایي څه ته وایې